السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن د اکتوبر 18 تاریخ پرون په ډی ای خان کې مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا محمود کانفرنس ته خطاب کو او هغه کې ډېر تیز خبرې وکړې او دا وی چې د پارلیمنت حیثیت ختم شو او اوس به خبره په میدان لګي او د اسلام آباد ورکرانو ته وی چې ځان تیار ساتي. دا غوي ولي وکړه؟ دا غوي په دې وجه وکړو چې هغوی یو درې واقعیات داسې وشو چې په هغوی کې د هغې کردار باندې خلک د شکوک و شبهات اظهار کوي. یو خدا چلو شو چې د اسرائیل سره کم معاملات روان دي د زموږ د ریاست ادارو او د حکومت هغه باندې هغوی خاموش دي. په پاکستان په ټي وي د اسرائیل د پارلیمنت برای راست نشریات کیږي. مولانا صاحب پس احتجاج نکو په مرید کې دومره لوی واقعه وشوه په هغې باندې مولانا صاحب صرف زبانی خرچ وکړو، صحیح رول یې ادا نه کو ځکه چې نقصان شوی دی ډېر زیات. او بیا چې کم د خیبر پختونخوا کې په اسمبلی کې کم کارروایانې وي هغې کې مولانا صاحب استعمال شو نو دته کولیټرل ډیمیج وشو. کولیټرل ډیمیج دې ته وایي چې دواړو طرف ته نقصان وشي. ته د دشمن طرف ته ګوله ورولې، میزایل ورولې او خطا شي او ستا په کور را پرېوځي او دلته نقصان وشي. مولانا صاحب ته چې کم غیر جمهوري قوتونو تبکي ورکړې وه چې ته ورشه او په دې انتخاب کې حصه واله، هغوی خپل رور لطف الرحمن صاحب ودرو خو هغه ته یو ووټ هم میلاو نه شو. او هغوی ته چې چا څه ویلي چې تحریک انصاف ووټران به مات کړو، پرچیزز به وکړو، خرید و فروخت به وشي او ستاسو پکې چانس جوړ شي، بالکل نه شو. بیا هغوی ته وفاقي حکومت مسلم لیگ نون مشران میلاو شو چې دا غیر آئیني کار شوی او عدالت ته به ځو. عدالت ته چې کیس یوړو هلته نه هم شرمنده شو، هغه کیس خارج شو ځکه چې هر څه د آئین مطابق شوي. خو په دې کې دوه کسان استعمال شو، یو مولانا صاحب او یو گورنر فیصل کریم کونډي صاحب. فیصل کریم کونډي هم شریف سړی دی خو مجبوره شوي به یې ډیلی ټیکټکس یې کو او د خپلې پارټۍ چیرمین ورته ووي بلاول صاحب چې لاړ شه د آئین مطابق حلف واله. نو دا ټولې واقعیات چې وي نو مولانا صاحب دا درې موقعو کې د عوامو په زړه کې شک و شبهات یو د اسرائیل د تسلیمېدو او دا څه معاملات چې روان دي او په ټي وي باندې برای راست په 77 سال کې د اسرائیل پارلیمنت ښودل کېږي او مذهبي طبقه ټوله خاموشه ده. او دویم د مرید کې واقعه او درېیمه دلته کې داسې پاتې شو. نو دا داسې معاملات دي چې هغې ډېر ډیمیج رسولی و. نو خپل کارکنان جذبه ساتلو دپاره هغوی بیا ووایي چې پارلیمنت بېوسه دی او موږ به په میدان کوو. نو دا صورتحال ومایي چې تاسو پرې پوه کړم. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.